عزیزانو مسلمانانو ورونو د جمعې د ورځې د بابرکت اجتماع کې د دې ځای د دوستانو په دعوت الله تعالی دا زرین موقع په لاس راوستا چې د دې ځای دوستانو سره د قرآن او سنت رڼا کې د یو مسلمان فرد ذمہ دارۍ سدي او د قرآن او سنت په اساس دی به د فتنو سامنا او مقابله څنګه کوي په دې بنیاد باندې سو خبرې اغه تاسو ته عرض کوم. پروردگار عالم دا نظام کائنات استوار کولو نباد دا انسان په حیث د خلیفہ او نائب د دې کائنات مشر جوړ کو او الله تعالی د خپل دغه اراده اظهار د فرشتو په وړاندې وکړو چې زه یو نوې نوع او نوې مخلوق د انسان په نامه پیدا کوم. د هغه انسان سر باندې د سیادت او قیادت تاج به پروتی د مقام به کرامت او عز و شرف والی او دغه انسان چې مقام ارفع او بلند وي نو دغه انسان بس وظیفه سډیوټي او ذمہ داری عملیت او فنکشن دا بدل په غاړه پروت وي او دی به هغه ډیوټي او ذمہ دارۍ نه د الله د فرمان مطابق ځان عہده برا کوي. قرآن کریم د الله تعالی د دغه ارادې خبره هغه په دې الفاظ وکړه او وی فرمایل وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ تعالی فرشتو تا اراده ظاهر کړه إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. زد ازمکه کې خپل نائب او خلیفہ پیدا کو. اللہ تعالی نو فرمایلی خالق فی الارض آدم. اللہ تعالی نو جاعل فی الارض انسانا چې دیم زکبان انسان پیدا کوم آدم پیدا کوم. دواضح الفاظ ذکرنا اللہ تعالی صرف و عدول کو یو غیر واضح لفظتا او وی فرمائلی جاعل فی الارض خلیفہ. انسان او آدم وینا پزایدہ انسان پا اسم صفتی بانے یاد کو صفتی نم بانے ایڈجکٹیو بانے یاد کو پا پراپر ناؤن او پنوغی نامے یاد نکو خلیفہ پیدا کوم. ذکر اسم صفتی دا دلالت کئی پاغ وظیفہ فنکشن او ذمہ دارۍ باندې مړ هغه چاته وای چې مرګ پر راغلی عالم هغه چاته وای چې علم والا صفت ور پورې لګېدلی انجینیر هغه فرد ته وای
چې د ټیکنالوژي نه واقف وي. ډاکټر هغه کس ته وایي چې میډیکل والا صفت ورپورې ورلګېدلی. اوس د انسان ته الله تعالی خلیفه وې اسم صفتی سره چې د انسان بالا جوړیږي چې د خلافت تقاضی پوره کړي. otherwise he will totally be an animal. بصورت دیگر دا بر دو خپو زناور وی دته انسان بنشي ویلې. ذکر د انسانیت دا ډیپند اپان خلافت چې د به خلافت قائمي د به خلافت اسټابلیش کړي. بصورت دیگر کده خلیفہ نه نو د به انسانوم نه. او د خلیفہ معنا څه؟ نو د خلیفہ معنا دا د نیابت نه د خلافت نه هغه فرد چې څوک دا بل چانه د ذمہ دارۍ په اساس باندې داغه ډیوټي سرته رسي. مثلا زه یو کار ته حواله کوم، برادر ته به دا کار کې زما بیهاف باندې زما په وکالت باندې دا وکیل چې عدالت کې د موکل طرف نه پیش کیږي د کلاینټ طرف نه پیش کیږي د پاغه متعلقه مقدمه کې د خپل موکل خلیفہ او د په هغه انداز باندې مقدمه پروسیډ کوي وړاندې چلای چې په کوم انداز د موکل دنه تقاضا وي. او عزیزانو ما طرف ته وګورئ که وستا یو وکیلونه سزان د پاره او تو ورته دا وای چې ستا ډیوټي بداوي چې دا کور به مالا ګټي. اوس کده ستا د ګټي د پروسیډینګ په ځای په داسې انداز وکالت شروع کو چې د تا په ضد دلایل قائمول چې فائدې ستا مخالف فریق ته ورسی دی بیا ستا وکیل دی وایي او ته هغه وکالت نامه واپس اخلي کنه اخلي چې خدای دې ورکته خلا په ګډ وډ وخت شوي. زه دې په یو غاله روانوم ته خو اکثر زمانه په مخالف سمت باندې رواني. نو اوس عزیزانو الله تعالی دغه انسان ته خلیفہ وي. اوس خلیفہ یو کس ته حل ضرورت وي چې دې په خپل یو کار نشي کوي ځان د پاره خلیفہ نسی، ځان د پاره نائب نسی، ځان د پاره ملاتړ نسی. اوس الله تعالی خو د دې حاجتونو نه منزه دی. خدای خو چاته په فنکشن کې محتاج نه دی. دیو جن علماء کرام فرمای چې د خلیفہ کانسپټ بداوی، تصور بداوی، تخلفنی فی تنفیذ الاحکام والحدود چې دې بزماغه جمله دي چې د پرسنل لایف او ذاتی ژوند سره متعلق دی یا د سوشل لایف او سماجی ژوند سره متعلق دی، د سنگولر او وحدتی ژوند سره متعلق دی او د پلورل او اجتماعي ژوند سره متعلق دی، د پولیټیکل او سیاسی میدان سره تعلق دی، د اکونامیکل او معاشي میدان سره تعلق دی. پاغه کې چې ما ورته کوم ګایډنس ورکړل دی به د اغیر رڼا کې خپل حرکات سکنات کوي تبي بده زما خلیفہ. خبره خو ان شاء الله استاد دین تراغلی دا خلیفہ تصور دی. نو قرآن کریم فرمائل وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ززمکه کې انسان د خلیفہ نام باندې او د خلافت ذمہ دارۍ په اساس پیدا کو چې دې بخپل ذاتی ژوند کې، اجتماعي ژوند کې، په معاشرتي ژوند کې، معاشي ژوند کې، په سیاسی ژوند کې، حکومتي ژوند کې زما فرمان او زما د پیغمبر طریقې ته عملی جامه بولچي. زما د پیغمبر طریقې ته او زما فرمان ته عملی جامه بولچي. او عزیزانو اوس زمونږ دا دعوه ده بلکې دا د مسلمانانو عقیده ده چې خدای کوم نظام د دین په نامه لګړي دی دا فطری نظام دی، دا د طبیعت انسانی سره موافق نظام دی. او انسان چې د مشکلاتو د حل کولو لپاره کوم خپل ملغوبه او معجون جوړي، د خپل ذهن اختراع کوي، خپل څه ډیډکشن او استنباط کوي، خپل څه نظام او سیستم ور کوي، دی به تر څه حد ته فائدہ ورکوي خو ایټلیست او بلاکبت په یو داسې اتاح او اندادون گہرایه کې به ورغورځي
چې بیا به واپس دراوتو لار تا ته معلومه نه ښه. تاسو وګورئ کله چې کیپټالیزم او د مغرب سرمایه‌دارانو نظام په خپل بدو او برایو کې انتهایی پیک او چوټه ته ورسېدو او انساني دنیا د کیپټالیزم نه بغاوت وکړو، نو دایته یو مسیحا ملاو شو د کارل مارکس په نامه چې هغه د کیپټالیزم د توړ په خاطر د سوشلیزم او کمیونیزم تصور ورکو او انساني دنیا دغه نظام ځان د پاره مداوا وګرځولا. آره هاتو غیږ کې 1900 عملی کو خو within 70 years په اویا کاله کې دنه هغه نظام ریورس ګیرو لګو او مخپشار روان شو. دومره ریورس لاړو چې every action has an equal reaction in opposite direction. د نیوټن third کا second law ده. تاسو ویلې د سټوډنټانو د نیوټن second کا third law ده. third law of Newton چې every action has an equal reaction in opposite direction. اوس عزیزانو کیپټالیزم هغه په نجی ملکیت کې او په نجی اونرشپ کې پاغه کې دومره ازادي ورکړې و چې د میجارټي او د عوامي اکثریت دا غي بنیادی حقوق سلب شو. نو د ریاکشن او رد عمل په توګه دا غي د تور د پاره د کمیونیزم تصور هغه داو چې نجی ملکیت ټوټلی ختم کا، نجی اونرشپ دا ټوټلی ختم کا او د ریاکشن او د رد عمل معنا دا چې هلته هغه په نجی ملکیت کې انتها ته رسیدلو، نو کمیونیزم په د نجی ملکیت په خاتمه کې انتها ته رسیدو. خو چونکې نظام هغه غیر فطری ناکام شو نو خلکو کمیونیزم واغستو او کمیونیزم ناکام شو، نو بس دا ایکشن او ریاکشن په سیکولر دنیا کې دا ان پریکټس دي. نه کمیونست ممالک واپس بیا چرته لاړ، جارج بوش ولا راغی بیا هغه غیږ کې اوچت کړل، ایډ ولا ورکو، امدادونه ولا ورکړل، دا غي د اثرنو آبادای وعده ورته ور وکړي، شنه باغونه ورته ور خودل او مونږه مسلمانانو دلته بغلونه وګول. خوشاله شو دي پس خوشاله یریږي. افغان ملت له قرباني وکړه څه چلو کړي، روس واپس ورويستو. یقینا دا د دې صدې یو مایریکل دی، یو معجزه ده چې رشیا کم سټیټ ته ایکسپانشنزم په اساس ورنه نوته ده او قبضه په کړی ده، نو روس بیا واپس شوی د هغه ریاست نه دی. افغان ملت د ستړي ایمانی قربانۍ په اساس رشیا دې ته مجبور کو چې هغه د روس نه واپس وېست افغانستان نه، او نه صرف دا چې افغانستان نه واپس وته بلکې په تام مشرقي یورپ کې، په مشرقي جرمني کې، په یمن کې او په تام دنیا کې کمیونیزم ته وسټ بیک وشو. پولند کې مزدورانو، حالانکه مزدور دا خود کمیونیزم د پاره کیده، د کمیونیزم د پاره چابي ده. د کمیونیزم لومبنه علمبردار سوکوي مزدور او کسان. په پولند کې مزدورانو د کمیونیزم خلاف سټرایک وکړ. تاسو پته ده چیکوسلواکیا وګوره، یوګوسلاویا وګوره، کیوبا وګوره، مشرقي جرمني وګوره. عزیزانو اوس کمیونیزم نه خو دنیا متنفره شو، نو مونږ مسلمانان دلته خوشاله شو، جی خو شو خلکو د کمیونیزم نه نفرت وکړه. نو ما یو خدای دې ورکا ستا چرته د عقل نوکان هم شته، کدا عقل نوکان دې نشته د اثر په وګړي لګا عقل لیکار شروع کی. عزیزا کمیونیزم نه انساني دنیا نفرت وکړه، نو اسلام ته قران واپس بیا غ سابقه ګندګۍ تلاړل د کمینه چې رامنډه کړي وا. او عزیزانو قیامت پر ورځ دا تپوس الله تعالی مونږ دې مسلم امت نه وکړي چې انساني دنیا دوه نظامونه ورکړو، یو کیپټالیزم او بل کمیونیزم. انسانان کیپټالیزم نه کمیونیزم ته راوتښتیدل، کمیونیزم نه واپس کیپټالیزم ته لاړل. دا دغه انساني دنیا ته د اسلام مسیحیت ورخودلو چې ګلابا ته د کم دک درد مداوا غواړي، د خدای او د پیغمبر په دې نظام کې ستا هغه علاج په یو کمپلیټ انداز باندې هغه گویا موجود دی. نو کما او تعالی دې ذمہ دارانه غو د براشوي نه یو، نو خدای به تاسو کوي کنه وکړي. وای جی جواب تیر راکوي خدای به تاسو اوس ما او تا خدای یوازې په دې نه پری تا مسکو کنه دی کو او جی کومه خدای وای سره دې مونږه دوزخ ته ورسوي. تا روجي نیولې کنه نیولې او جی نیولې وي جی ورځي سره دې روجي په دا دوزخ کې ورغورځوي. ځکه حدیث کې راځي
جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابی سیدنا حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د چا متعلق چې د امت دا عقیده الذی هو افضل الخلائق بعد الانبیاء چې انبیاء نه بعد انسانی دنیا کې رتبه او مرتبه سیدنا حضرت ابو بکر دا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے پدی منبر باندې ولاد تقریر کی بیان کی خطبہ ورکی وی فرمائلیا ایها الناس انکم تقرؤون فی کتاب اللہ هذه الآیہ وی او خلقو تاسو د خدای قرآن کې دا آیت لستره دي صحابه ټول متوجی شو چې کوم آیت ذکر کړي اللہ تعالی فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اولیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا تدیتم او مومنان علیکم انفسکم رنبے دا الفاظ و معنی دا اگیتا متوجہ شی بیا ورستو چې حضرت ابوبکر دا قول نا اغا نچور سراوزی اغا با یک سرد دینا مخالف فی خواہ اللہ تعالی فرمائل اولیکم انفسکم پتاسو بان استاسو نفسنا استاسو زانو ندی یا غلاد لزوم دا پر رضی پتاسو بان استاسو دا زان زمدار دی لا یضرکم من ظل اذا تدیتم تاسو تضرر نشد کول آغا سوک چه سوک دا زلالت غوایت و گمراہ شکار دے ذات دیتم کتاسو پخپل ہدایت بانی اسام تو دا آیت نا خلق دا مانا اخلی چه تزان لنیک شا تا نا خدای ستا دا ذاتی عمل تپوس کئی گلاب تا نا دا تپوس نکی جستا گوان کی دے زید سکول دے عمر سکول دے بکر سکول دا تا دا باؤنڈری نا آخوا دے رشیا سکول دا تا دا دے بر اعظم سر لگی دلی بر اعظم یورپ سکول ورنمون خود داوی سر ماوس دے لالا سر خبر کولا ما چی شے ان تیوری یو شیوی ان پریکٹس بل شیوی پا تیوری کی خمونگ دا وایو چې اسلام یو عالمی نظام دی وایو دا څنګه نو وایو یو افاقی نظام دی او رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ټول انسانیت ته ولېږل شو نو کوم د چې انسانیت ته ولېږل شو انسانیت ته نه ولېږل شو ورنه تبه بیا لګیاوي په دا تامه انساني دنیا کې به د پیغمبر هغه فکر ډیولپ کو کنه بر ډیولپ کو نو چې کله تا خپل عمل سره دا ثابته کړی دا د پیغمبر فکر تا انسانی دنیا ته رسول نه دی نو تسنګ دا داوا کې چې پیغمبر کوم نظام راوړی دا آفاقی نظام دی حضرت شاه ولی الله رحمه الله دی وجنه فرمایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم آفاقی د نبی کریم علیہ الصلات والسلام قبلہ آفاقی د پیغمبر علیہ الصلات والسلام قرآن کریم آفاقی او د نبی کریم د امت نفټول انسانیت تدا آفاقی و عالمی اللہ تعالی فرمائی ان اول بیت وضع للناس بیت اللہ شریف متعلق ہوئے چې دا د امت محمد قبلہ دا خونیو فرمایل چې وضع للمسلمین او وضع للمؤمنین چې دا بیت الله دا گویا د مسلمانانو قبله ده د دې قبله والے آفاقی و عالمی د ټول انسانیت د پاره معنا دا ده چې आपने जद्दोजहद करना है تا आके सारी इंसानियत قبلہ رو ہو کے کڑے ہو جائیں ستاستری بترغیوی چې سو پورې ټول انسانیت د وضع للناس د فلسفه په اساس قبله ته مخکړه نه دي عزیزه نن په دغه آباد دنیا کې ډېر انسانیت د قبله نه مخالف روان دي چې قبله طرف ته روان دي مخالف روان دي نو پته ولګی دا چې تا خپل عمل سره د پیغمبر آفاقیت ته نقصان رسول دی فرمای چې ان اول بیت وضع للناس دغه بیت الله شریف الله تعالی فرمای چې د دې وضع د دې بنا او جوړخ مسلمانانو د پاره نه د مؤمنانو د پاره نه د کلمه ګو د پاره نه وضع للناس دا د ټول انسانیت د پاره بنا شوی ده یو او فرمای الله تعالی چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس
الله تعالی وی میاشت در رمضان کې ما قرآن کریم نازل کو نیو فرمایل چې هدل للمؤمنین نیو فرمایل چې هدل للمتقین نیو فرمایل چې هدل للمسلمین چې دا قرآن کریم د دعوت په اساس باندې هدایت ته یوازې مسلمانانو لپاره یوازې متقیانو یوازې مؤمنانو لپاره بلکې وی فرمایل هدل للناس د دې قرآن کریم د هدایت انداز دا به ټول انسانانو ټول انسانیت باندې واضح کی. اوس عزیزه مونږ د خېټې د غم نه یو خلاص چې جای کی چې امت په ځان دا ذمہ داری واخلي چې راځي د قرآن د آفاقي انداز انساني دنیا ته ورسوخه بلکې د بدقسمتۍ نه که څوک د ژوند یو میدان کې دین عامي په ټول انسانیت کې نظمون د تنقید نه هغه خلاص نه تبلیغ والا دوستان د عبادت او فضایل دنیا کې یعنی دی یو خاص میدان کې دین خو عامي کړي انسانیت کې وای کنه دین خو عامي یو زمون د تنقید نه بیا هغه خلاص نه ټیکره ستاور سره سل اختلاف کې دی شي چې بای دا فیلډ غستره دا فیلډ ولې نه اخلي دا فیلډ غستره دا فیلډ ولې نه اخلي دا ځان له جدا خبره ده خو چې دا کم فیلډ کې غیر اسلام افاقیت عملی کوي په دې باندې مستاسه اعتراض شته سبجیکشن نشته نازیدانو قرآن کریم فرمائل ان اول بیت وضع للناس او قرآن کریم فرمائل چې انزل فيه القرآن هدى للناس د بیت الله قبله والے د ټول انسانیت د پاره عام دا ټول ورته مایل کا د قرآن کریم هدایت دا ټول انسانیت د پاره عام دې ټول باندې دا هدایت واضح کا او الله تعالی فرمایل چې وما ارسلناک الا کافتا للناس پیغمبر دتا ارسال او دتا بیست دتا لګلو دتا مبوس کول دا ټول انسانیت د پاره دی صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے حضرت شاہ صاحب ذکر فرمائی کہ قرآن کریم بار بار ندا و آواز کی دعوت و بلاو ورکی نکتا تا قرآن کی دا لفظ و دا دعوت پر نظر رازی ستاغ و گنی اوری چی یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو نوم دا قرآن پشل گن زایا تا تا دا آواز پا غوگ رازی و دا کلمات پا نظر بانے گوری چی یا ایوہ الناس اعبدو ربکم یا ایوہ الناس او طول انسانانو عزیزانو دتا قبلہ آفاقی دتا پیغمبر آفاقی دتا قرآن آفاقی او دتا وظیفہ آفاقی قرآن کریم فرمائی چی کنتم خیر امت اخرجت للناس اللہ تعالی فرمائی چی دا امت د موسی د امت نه بهتر دی د ابراهیم علیه السلام امت نه افضل دی د عیسی امت نه افضل دی د یو لا 24,000 کم بیش انبیاء امت نه افضل دی ولی دا غي سترګې دوی او د محمدي مسلمانانو سترګې څلور دي ښه ای په دوه خو ګرځیدل دای په څلور خو ګرځي هغه ورکوټه پندو چتو دای دوه منه پیټو چتول شي دا غي قد قامت 2.5 فوټو دای 5 فوټ 10 انچ دی بلکې 8 فوټه انسان په کېمشتره چنا غوندي په دې بنیاد باندې افضل دي خیر الامم دي ځکه چې کې عالم چنا غونه دنګ سړی موجود دی الله تعالی فرماینا کدا قوت بدنی د خیریت او بهتره معیار وي د بهتره پیمانه داوي چې چاتن بدن سمره فربا او توانا دي یا قد قامت سمره ور دي نو الله فرمای عادیانو سمودیانو تو ګورا کانو اکثر منهم قوتا واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها اللہ تعالی فرمائی چې پاغی کی دادنا سره قد قامت د دې سنگلو په کچبانه دې سنگلو دې سنگلې دې سنگلو په کچبانه ادنا سره پای کې دې استاقت قامت عالم چنا ته ډیر دنګه نو زما په خیال په دې سنگلو بل سنگلې نه ښه لس سنگلې بني اوس الله تعالی فرمایل چې کانو اکثر منهم قوتا
دا غي بدن قوت د تان ډیر زیاتو جی واستبوای چې په فن او تکنیک باندې په فني مهارت باندې چې ما کائنات باندې څومره ساينسي مهنت وکاو ترقه ته مې ورسو په دې به افضل نه. الله تعالی فرمای چې فطرت کې ارتقا ده. نیچر از ایوولوشنری. تاسو په ساينس کې ویلي نیچر از ایوولوشنری او تاسو ایوولوشنری تیوري اف لامارک اند ډاروین دا سټوډنټان مرګ ناشتي د لامارک او د ډاروین ایوولوشنری تیوري دا ګویا د ساينس په کتابو کې ویل دا تیوري ده. زه عموما طالبانو ته په درس کې وایم لامارک والا هم تیوري ده او ډاروین والا هم تیوري نه. ضروري نه ده چې هر تیوري دی پریکټیسایز شي. دا ضروري نه ده. تاسو په ساينس کې هم دا شی ویل دي چې بای دا تیوري ده. ساينس دانانو یو کانسپټ پیش کړی دی اوس دا پریکټیسایز هم ده نه. هر تیوري پریکټیسایز نه او پریکټیسیبل نه چې تیوري تا پیش کړه خامخې دغه قابل عمل وي. کله ساينس دان داسې تیوري ورپېښ کی داسې ورپېښ کی چې داغه عملیات سره هیڅ تعلق نه ښه خو بس یو فکر د میدان ته راوغورځي. خلک لګیای په لې دې په کوي دلایل چرته دا هغه په فیور کې چرته دا هغه په اگینست کې دلایل را روان یو طرف نه یو سړی بل طرف نه بل سړی الی اخره. عزیزانو اوس الله تعالی فرمایل واثار الارض وغمروها اکثر مما غمروها. اغا دیانو تو ګور د خپل دور د فن او تکنیک باندې انتهایی ماهرانو شړزم کې داسې فرټایل او کلټیویټډ جوړ کړي شړزم کې داسې زرخیز جوړ کړي واثار الارض وغمروها اکثر مما غمروها چې تاسو او غرب داسې زمکه جوړوي نشي. دومره فني مهارت د زرګونه کاله تیرې دو باوجود لا تاسو حاصل کړی نه دی. خو الله تعالی فرمایي چې هغوی ځان انسان ثابت نه کړی شو هغوی ځان خلیفه ثابت نه کړی شو. نو الله فرمایي فارسلنا علیهم ریحا صرصرا. پاغی میں آفت راوستو پاغی میں طوفان راوستو اغی میں دستام شکار کل کأنهم آجاز نخل خاویہ. خدای وای داسې لوی لوی تنې پرتې وي لکه کجوره چې د بیخو بند نه راو باسي داسې مردار پراته مرغان پې لګیا وو. عزیزانو اوس پته ولګېده چې ته خیر امت ولې بهتر ولې ستا وظیفه الله خوله چې کنتم خیر امت اخرجت للناس. د تا بهتري دا ده چې د تا دعوت او د تا فکر دا بتام انسانیت د پاره دوار دنیاګانو د خیر باعثي. قران کریم فرمایي کتزان په دې باندې غالي حساب چې زما ثقافت او تهذیب دار زما گویا جامه او نشست او برخاست دار زما جبا او علاقه دار زما قومیت او نسل دار په دې باندې بالایم. زه پښتونم ځکه د دنیا د ټولو نسلونو نه بالایم. زه پنجابیم ځکه مقام او مرتبه بلندره. زه عربیم ځکه مقام لوړ دی. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا د کریډ اینڈ کاسټ ډیسکریمینیشن او دا د قوم قبیله او نسل امتیاز د خپل تعلیمات سره حجۃ الوداع کې لا ټوټلی ختم کړي بالا شي چې تاسو ټول انسانان یې د یو انساني دنیا غړي یې د یو اصل او روټ نه پیدا یې. وی فرمایل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الا لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على غربی ولا لاسود على احمر ولا لاحمر على اسود الا بالتقوى كلكم ابناء آدم وآدم من تراب. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې خبر ده پتا څو کې یو څه په دې بنا باندې داغه پریارټي ترجیح او فوقیت نشته. لوړ دی ولې ځکه دی عربي دی لوړ دی ولې ځکه دی عجمی دی. په دې بنیاد باندې منزله او مرتبه بلند نه ده چې رنگ سپین دی دا تور د دنه لاندې دی. لکه افریقا کې تاسو ګورئ د نسل پرستۍ حکومت او د نسل پرستۍ حامله انتظامیه چیرته د سپین مخو او د تور مخو لپاره دومره ډیسکریمینیشن او امتیاز پیدا کړی دی چې د سپینو خلکو ځان له بازار دی او د تور خلکو ځان له بازار دی. د سپینو خلکو ځان له عدالت دی او د تور د جرم ځان له عدالت دی. که یو تور مخه چرته خطا شي افریقي ولا تور به مولیدلی کا خطا شي
او د سپین مخ بازار ته لاړ نو د هغه لپاره کم از کم سزا ده چې هغه د هنګ شي او د 500 ته ورکه جوړ شي. دته دا حق چا ورکړو چې د سپین مخ بازار ته لاړ شي. او یو سپین مخه کله خطا سره هم دا جسارت نه کوي چې د تورمخ بازار ته راشي ورنه اغلا بیا د خپل نسل د توهین او د انسان سزا ورکړي چې ته سره د سپین رنگا د تور بازار ته تله تا د نسل انسرټ کړل دي طالب حکومت په دې اساس باندې سزا درکړي. تاسو ما خبرانه پوهیږئ رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ولال اسود غلا احمر ولال احمر غلا اسود الا بالتقوى. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د تور سپین باندې د سپین تور باندې فوقیت نشتا څه امتیاز نشتا د تاسو امتیاز او د تاسو فوقیت هغه فقط په دې باندې چې تا کې تقوا مرتبه څومره ده. قران کریم فرمایل او تاسو سره تقوا یو نوې مفهوم خیم. قرآن کریم فرمایل چې یا ایها الناس او ټول انسانانو. اوس ما ته وګورئ چې دغه تور د باندې د انسان دا لفظ صادق ده که صادق نه ده؟ یعنی دا د حیوان او د انسان په نامه کې یو درې منو غوونه ده خو انسان دی. دا پنجابي د باندې دا لفظ انسان صادق ده کنه؟ دا عربي د باندې دا لفظ انسان صادق ده کنه؟ دا غریب او سپیرو چې په دالاره کې سپیرم مخ نیولې دي د دوه وخت روټه هم خېټه کې نشته چې هغه ورواچي دا هم انسان دی که انسان نه دی؟ اوس ته په دې بنیاد چې ته دوه وخت کور خوري دې په دې بنیاد چې د زمانه چکر دې حالت تراوسته دي چې غریب سره دوه وخت روټه نشته ستا انساني مقام ددنه بلند او بالا شه او د انساني اعتبار سره مخفقت لاړ د ډیګریډ شو او ته اپګریډ شو ستا پروموشن شوی ځکه چې تعالی کده غوي په شان خوراک ډیر زیات کړی لکه د زناور د خېټه ډیر زیات ډک کړی. نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام قطعا ولال اسود غلا احمر الا بالتقوى. الله تعالی فرمایل چې انا خلقناکم من ذکر و انثى ما تاسو ټول انسانان د یوې جوړې نه پیدا کړې په نږدې نسل کې د یو پلار مون پیدا اولاد دا غي په حقوقو کې سکمواله برواله وي. وای جی تر کوم پلار نه چې پیدا کوم پلار مور نه ته هم دا پلار دی او ستارورم دا پلار. اوس خوش قسمتی وای یا بد قسمتی ستارن مور ته تل دی یا پلار ته رنگ دې سپین دی اره دې بل رو رنگ دې مور ته ما ماګانو تل رنگ دې تور دی. اوس د دې تور والی سپین والی په اساس باندې د پلار په پلار ولای کې د حصہ څه کم ده وای جی یا د زوی ولی سره کې سره لہذا په انهریټنس او په توارث کې چې کله میراث تقسیمه نو دل بل سمې څور کې ځکه چې د مخ سپیرنی ولې دي حالانکه تاسو شریک پلار او شریک مور دی خدا مخ سپیرنی ولې دي جی یا گویا دې دومره لیټریټ نه دي څومره تعلیم چې تا حاصل کړی دی دې بنیاد باندې سم امتیاز ته نو الله تعالی او ما او تعالی دغه عقلی رګ لډا زراکو چې تاسو په بالای نسل کې خو آدم او حوا کې تاسو ټول شریک یې کدا تور دی بیا دا اولاد دی کدا سپین دی بیا دا اولاد دی کدا مالدار دی بیا دا اولاد دی کدا سپیر دی بیا دا اولاد دی اوس فوقیت دا پسې حضور پاک فرمایي چې کلکم ابناء آدم و آدم من تراب تاسو ټول اولاد آدم د خاور نه پیدا او قران کریم فرمایل چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم پتاسو کې د خدای په نسبت دی ویری ریسپیکټیبل وان اتقا سپرلیټیو ډیګری د انګریزي کې اسم تفضیل دی د لغت عربي په اساس باندې ان اکرمکم پتاسو کې ټول نه زیات معزز الذی اتقاکم هغه سړی دی چې د کې ډیره تقوا ده. شیخ جیلانی چاته پوښتنه وی ډیره تقوا معنا څه ده؟ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله جواب ورک الذی یکون انفع خلق الله لخلق الله د زیات متقی معنا ده چې د خدای مخلوق ته د چا نفع ډیره زیاته ده. نو یو سړی کوي چې ما خپل ځان ته ډیره نفع ورسوله نو په دې بنیاد د کې انسانیت خو نه راځي ځکه عزیز د ځان په نفع باندې د دې قصابانو تخلاندې سپي مونږ ورته کوټه یا کوسډف سپي وایو کوټه ناغه څوک مالک نه څوک کلیم کوي نه کار چې ولته ورکړه نو څوک په خفقي یم نه ځکه څوک مالک نه کله د کوم سپي چې مالکی نو ته ولته ورکړه چې هغه خفقي کې همون طرف ته خلک سپي ذاتي جنگ لپاره نو مجال له چې ته دا سره توکل گزارو کړي او سړي په ساتلې شپه ټوپک در پسراړي ولې داستان زیات معزز دی
دا ما جنگ لپاره ساتي در لپاره ما میخه غسته ده زه په کوچان خروم در لپاره ما بستر رشمی جوړه کړی ده که اوس مې ستما پنکې لګولې دي کنډیشنر مې ورته لګولې دي د ستانه زیات معزز دی ولې تو کلی گزار په وکړه وزیر دا کو سډفس په چې داغه څوک مالک نه څوک مالک نه اوس عزیزا په خپل فائدہ خو کو سډفس په هم پويږي ځکه بغیر د چا د هدایت نه بغیر د چا د انسټرکشن نه بغیر د چا د تعلیم نه سار وختي د بان وړاندې د قصاب تخوا ته ځان رسولي ښه چې هغه بس اضافي ټکی را غورځي او زه به زر تیروم نو که نفل ځان رسول یا ځان لګټه پیدا کول کمالي په کار دی چې هغه سپې بیا موږ د محلي مشر کوم منبري ولورګو ښه ځکه چې هغه بیا په خپل فائدہ باندې ډیر زیات پويږي خو الله تعالی فرمایل چې نه په انساني دنیا کې ان اکرمکم عند الله اتقاکم پتاسو کې زیات معزز به هغه چې د چا انساني دنیا ته نفع ډېر زیات دی د الله مخلوق ته اوس یو سړی که په ذات عبادت کې لګیا دی اچھا پرچم سراوند کې ماحول کې لګیا دی د خدای پولی ماتيږي د پیغمبر پولی ماتيږي دې په دې باندې د خدای په نسبت باندې اکاونټیبل نه دی د محاسبه باندې کیږي چې ګلاب ته خدان له جمعات ګټ نیولې خدا نور دنیا چې د خدای په قهر اختوا ستا په دې تندې باندې کله دې باب کې ګونج هم راغلی و اوس عزیز دما او تا والا معاشره د الف نه یې پوری فرام A to Z په ګندګۍ کې ګنده پرته کنده پرته اوس ما او تا تندې باندې کله ګونج هم راغلی مونږ دین فقط دینه عبارت ویلې دي چې راځي چې بانګ ویلې چې جمعات تلل شو راځي چې جمعې روز ده چې ځان ورپروسو جمعې مستوزان ورته خېستري کوخه نن ورته خېستري کو او جمعې منزل ځان راورسو جی او بیا په دې غلط فهمای کې پراتو چې بس د جمعې مستعلوارو او چې کله مو د جمعې منځ کو سند جنت والا ملاو شي بس تما خو ته راځي نیک پنی خبر جنت ته رسوم حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې آدم او نبی کریم علیہ السلام صحابه انکم تقرؤون فی کتاب الله هذه الآیه په قران کې تاسو دا آیت بار بار تلاوت کوئ چې علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا تدیتم پتا سو باندې د خپل ځان لزوم د چې ځان برابر کړي که څوک گمراه او تاسو په هدایت نو تاسو باندې ذمہ داری نشته حضرت ابوبکر وی چې قسم دې آیت دا معنا نه ده دا آیت دا معنا تا باندې ذمہ داری شته دا ګوندې دې بيدینه ولې تا باندې ذمہ داری شته د محله کې د بيدینی ولې ده تا باندې ذمہ داری شته د ملک ته ولې دین په لار نه روان تا باندې ذمہ داری شته د دنیا کې ولې دین چرچا عامه نه ده ځکه عزیزان ته په یو کور او په دوه کور نه خلاصيږي ځکه مولانا دی وی چې کنتم خیر امه اخرجت للناس نو انسانان که امریکا کې اوسېږي خدای نه بغاوت باندې روان دي انسانان دي کنه دي که روس کې اوسېږي انسانان دي کنه دي خو ما او تا تر کومه حد ځان او د براکله هغه ته مو د خدای پیغمبر والا فکر تر کومه حد ور رسول دي خو بس چې صرف دغه تکړه جمعات کې مونږه आवाज وکړو دغه تصف نه یو ملګری आवाज وکړي استاد یې بیا دعا وکړي چې خدای کافرانو ټول تباہ کړي دعا وکړي انا زور تم ملګری تاول نه تباہ کړي چې کافرانو پسې ورلېږي تاول نه تباہ کړي کافر په ولې تباہ کړي کافرانو دې خدای ټول تباہ کړي ولې خدای هیڅ نه تباہ نه کړي خدای دې تا تباہ کړي چې تا سره د کلمې خپل وظیفه او ذمہ داری لا تر اوسه پورې سره نه رسول حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع موقع باندې د 1,40,000 صحابه او عظیم اجتماع ته خطاب وکړ یو لایحه ورکړه یو جامع انساني دستور ورکړ او داسې دستور چې غیر اسلامی دنیا خپل کړي نو مخبترقه روان دي او مونږه هغه کې کړي بلته موالده نو مخبت نزل روان یو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د انساني دنیا لپاره هغه کې دستور خو د اسلامي دنیا لپاره نه وی چې انساني دنیا خپل کی نو هغه انساني دنیا و کامیابی دنیوي اعتبار سره او که اسلامي دنیا خپل کی نو دای به کامیابی دنیوي او اخروی دواړو اعتبارونو سره او هغه نه بعد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د حاضر اجتماع ته وی چې الا هل بلغتو الا هل بلغتو وی او ملګرو مال جواب راکړي آیا ما تاسو ته د ژوند پټو شو بجاتو کې کامل فکر درک کوتاهی مې کړی صحابه کرام جواب ورکړ چې بلا جی
کتاب مونتا د ژوند یو شوبه ناقصه او ناتمامه پرېښودې ده. په هر میدان د مونته تعلیم راکړو، مونته د وښودل چې متیازې وړې کې نو داسې به کې، چې لوی او دسماتې کې نو داسې به کې، چې کپړې اغوستې په دې انداز، چې وباسې په دې انداز، چې روټۍ خورې په دې انداز، چې اوبس کې په دې انداز، چې خرڅول کې په دې حواله، چې اغسته کې په دې حواله، چې په اجاره ورکول کې په داسې انداز، په اجاره اغسته کې په داسې انداز، چې مالک ډیلینګ بردای، چې نوکری فنکشن بردای، چې محکوم ذمہ داری بردای، چې حاکم نو ډیوټي بردای، چې سپای نو کردار بردای، چې جرنیل نو کمان بردای. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ان پریکټس دا ټول سيزونه امت ته ورخودل، ځکه ځان دنیا ته په حیثیت د موجر ورخودو چې زه شیطان چاته په اجاره ورکوم ما ته ګوره. ځان دنیا ته په حیثیت د مستاجر ورخودو چې زه چانه پکړای شي اخلم ما ته ګوره. ځان په حیثیت د سپای ورخودو چې زه د بل په کمان کې جنگیږم ما ته ګوره. ځان په حیثیت د جرنیل خودو چې زه نور باندې کمان کوم ما ته ګوره. ځان په حیثیت د محکوم ورښکاره کړو چې بل څوک را باندې حاکمي زما کردار ته ګوره. ځان په حیثیت د حاکم شناسا کړو چې زه کله حکومت کوم بیا زما کردار ته ګوره. اوس عزیزان سره د جامع ماډل او د دې جامع نمونه کما او تا د ایره غیر نظام په شور منډکو، دا د عقیدې نقصان دی او کنه دی؟ جواب تیز راکوي، د عقیدې نقصان دی کنه دی؟ او عثمان علی لالا تپوس کو چې جی شریعت بل خو نافذ شو، شریعت بل چونکه بیا فوري تقریر می شروع کوګې د لالا ته یو لطیفه ویله. هغه میاں صاحب چې کله بیان وکړ چې شریعت ان شاء الله ز نافذ کوم، مونږ ته وعظونه او نصیحتونه وکړل. وعظونه او نصیحتونه چې یو شوډ ډو and you have to do، آپ کو ایسا کرنا چاہیے. تاسو لدا سے کول پکار دی او قوم لدا سے کول پکار دی او قوم لدا سے کول پکار دی. نو ما الګدا خو خنساګانو کړي ویلي ته خنساګا او زما لاس کې طاقت نشته زه ته ادرېګم په دې محراب او منبر کې، نو زه وایم چې تاسو لدا سے کول پکار دی او داسې اته زما لاس کې طاقت راکا، نو زه وایم چې تاسو لدا کول پکار دی دا بکې کني دا سټ و پر کومه نه ښه دا تر میجارټي نشته ستا استحقاق د حکومت په څه بنیاد؟ اخر تا د حکومت په اساس باندې سکردار نوجي یو لوی نصیحت وکړو. نو د اسلام آباد په دې هوایي اډه باندې د جمهوریت اتحاد یو مرکزی مشر دی پیر دی هغه را میلاو شو. ماته چې قاضی صاحب ماوی جی وہ سرحد والے تو خوش ہو گئے ہوں گے، میاں صاحب نے تو شریعت کی بات کی. میں آج بھی بہت خوش ہیں. وہ ہاں نا وہ تو پکے مسلمان ہیں نا، سرحد والے پکے مسلمان ہیں. میں وہ پاک مسلمان آدمی. وہ چاہ تو کس انداز سے خوش ہیں؟ میں اس انداز سے کہ شریعت کا مژدہ سنتے ہی، شریعت کا مژدہ سنتے ہی گھی کا ٹن اور ڈبہ 40 روپے مزید بڑھ گیا اور آٹے کی بوری میں 50 روپے اضافہ ہو گیا راتوں رات. میں ہمیں تو شریعت کے آثار اور شریعت کی نشانیاں پہلے ہی رات مل گئی. من خو شریعت باندې پړم بهش په باندې ان شاء الله زرخیز او شاداب شو چې د غړو ټین 40 روپے بڑا شو او د اړو بورای 50 روپے مخ په بار لاړه. وی نہیں جی ایسا تو ہوتا رہتا ہے. نو مالک مون خو دا شریعت کو دا مسلمانان را پسې را رواني ان مونږ ورته خدای د قران یو خبره کړې ده چې الله تعالی فرمایي ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. الله تعالی فرمایي ما تاسو کړه تاسو سره تاسو موږ پسو کوو نو چې مونږه مومن په یو بجه کوو مانن پکې سو سره آیات دا وینن خو مونږه ویلیم دادی چې یو نه پورې او منظر موږ سو ځکه چې مقصد د مسلمانانو ته د خبر او رسول دی. الله تعالی دې وکي چې زه خبر وکم خالص الله لپاره تاسو وای امين او خدای دې وکي تاسو ووري خالص الله لپاره. ځکه عزیزانو دغه د خدای کور کې د کور نه بهر خو په دې کور کې ډیر و من يرد فيه بالحاد بظلم نذق من عذاب علیم. الله تعالی وای ناروا چې د بیت الله نه بهر کې نوم ناروا دي، خو چې بیت الله کې نو بیا ډیر ناروا دي. نو ناروا چې جمعات نه بهر کې نوم ناروا دي، خو جمعات کې دنه ناروا کې نو بیا ډیر ناروا دي. نو اوس د خدای کور کې چې خبره کوو نو خالص الله د پاره به کوو. نو تاسو لږ ما طرف ته متوجه شئ عزیزان. نو دې ملګری راته وې شریعت بل نافذ شو جاری کو ما خوش و شپږ کاله په سېنات کې یو شریعت بل د مختلفو کمیټونو تیرې درا تیرې دو تاسو به کتنی مختلفو کمیټونو
تیرېده او شپږ کاله بعد پاغي باندې کنسنسس او اتفاق پیدا شو یونایټډلی اتفاقی انداز سره د ملک ټولو دینی جماعتونو هغه شریعت بل سره اتفاق وکړ او د آئین پرو سره حکومت باوندو چې هغه د سنت منظور کړه شریعت بل هغه به اسمبلی ته راوړو د اسمبلی نه منظورو که اسمبلی پکې ترمیمونه ممکن ګڼل هغه به پکې کول نور د حکومت ذمہ داری و چې اسمبلی ته بدابل راوړي ځکه د پارلیمنت ایوان بالا هغه بل منظور کړی دی نه راوړو د خپل اندې کو وجه د معیشت سودی نظام ته هغه شریعت بل سره دچکه لګیدا او ستا معیشت دا سیکولر دنیا سره تړلې دی د تاسو سرمایدار او جاگیردار او مفادات دا انټرست سره تړلې دي سود سره تړلې دي اوس کوم نظام چې په سود باندې ضرب کاری لګئی هغه د دې ملک بر سر اقتدار ټولې ته قطن قابل قبول نه دی او چې سودی نظام په کوم معاشره کې برقرار پاتې وي د معاشري نور شوبې د شریعت په سانچه کې اچول سوای د دینه بل څه خبره ده دې مثال ورکوم سوای د دینه بل څه خبره ده چې تاسو د خپل جماعت د مولوی صاحب تراله چې جی مونږه کوی کې منګک پرې وته دي څه شي منګک پرې وته دي منګک ورته وایي کنه ځکه د پروننسیشن او تلفظ کړه فرق وي ما هم دغه خبره اغل ته مروتو کې کوله ایراته ټولو نیغ نه کته چې دا منګک بس بلای سبلا ما ورته ما الک په دا اردو کې ورته چوها وای او په دا فارسی کې ورته موش وای او په دا انګریزي کې ورته ریټ وای نو ماوس ورته وای یا ریټ ورته وای ما تاسو ورته سوای ویمجا کې بولم جاک نو دغه مجاک دی او کمګک دی او کمګا دا او کمنګک دی هر بلا چې دا خدای چوها تاوې مولوی صاحب ته چې منګک پرې وته کوي کې او مولوی صاحب چې سلوي 50 بوکې ته وباسا تلاړي د 50 په سایر سل بوکې وېستي 200 دی وېستي کویر د وبونه بالکل خالی کو او واپس را لې مولوی صاحب تاو 50 بوکې وي ما کویر ټول د وبونه فارغ کو او مولوی صاحب چې منګک تا ورته چې مولوی صاحب تا خو د منګک تذکرہ نه وکړي چې کني منګک ته عمر او بس تا خو یو وبته وباسه د منګک تا ویل نو هغه په کې صحیح سالم پرې خو ده نو عزیزانو تاسو فتوا سره چې دا کوی پاک ته کپلیت ته او چې قیامت پورې ته وبره او باسي او دغه منګک په خپل حال باندې پروت نه دا او پاکي کپلیت وي نو عزیزانو سودی نظام سره دا داسې ده لکه کوی نه چې بوکې او باسي او منګک په خپل حال باندې پکې پروت وي او د لاله را تر یو لیډر ذکر وکړو چې هغه نن بیان ورکړی دی چې ما لا یدرکو کلہ لا یترکو کلہ چلو جو کچھ بھی ہو گیا سو اچھا ہوا کچھ نہ کچھ تو مل گیا کچھ نہ کچھ نظر تان چې ملګریا کم سړی چې تا ځان لپاره امام منل دي تا زموږ سره اختلاف دی خو چې ته کم سړی امام منې مقام استا نظر کې د ابو حنیفه نه بل بالا دی د شافعی نه بالا دی د احمد بن حنبل نه بالا دی د امام مالک نه بلند دی د امام مقام دی ورکړی دی د عصر مفکر بلې د ابو حنیفه خبره پرې دی دا خبره نشي اګنور کوله ستا هغه مفکر په خپل کتاب کې لیکلی دی چې کچره د معیشت نظام هغه ټوټلی د اسلام پر رنگ کې رنگ نشي او صرف جنایات والا نظام حدود والا نظام چې غل نه بلاس کټ کې زناکار به سنگساره قاتل به قصاص کې شرابي ته به کوړې لګي په داسې معاشره کې د خدای دا حدود نافذ کول دا به کوی ازما په نسبت باندې ظلم وي ملګریا یا خو بیا درې حرفي لګي په خپل مشر باندې چې زاغه باندې درې حرفي لګم او یا به خپل خبره نه از یو ور دا به ادرار کې او مخ په شابه ځخه خو ځانو د قوم حافظه کمزوري ده د لیډر سره محاسبه نه کوي ګي ور سره جواب راکوي مونږ لیډر سره محاسبه کوو نه کوو ور سره کني دا لیډران د درسلو اخکاله ما او تای دي سیوکو ما او تای دي فراد کو او ځانو مولا له خو کله تا اختیار نه ورکړي چې ګنې ته وای چې مولیانو مونږ سره دوکه وکړه اوس کله مولا د ملک مشر شوی دی جواب راکوي مولا د ملک مشر شوی دی اوس کوم مولا په نظام کې د پرزي په حواله باندې ورفټ شي نو دا غي غریب خو مجبوری چې هغه ماشينري څنګه چلیږي نو دا پرزه ور سره هم داسې چلیږي کني ته وګوره که ماشين په یو غاړه چلیږي او یو پرزي بغاوت وکړي چې زه نه چلیږم زه به ولارم نو تاسو به کتلی چې پرزه په میز باندې نیمشي ښه او یا که یو پرزي دا وي چې زه بالکل په دې مخالف سمت روان ماشين په داسې روان دي دا میخ په داسې روان دي نو دا میخ ژوندې پاتې کېدې شي نو ما وایي چې کوم مولا دغه نظام کې فټ کېږي نه به هم دې نظام سره چلیږي را چلیږي الا
چې دا ماشينري ټوله یک بدل شي. اوس ته وایي چې ها نو د مولیانو په حکومت کې راتل لازمي دي. نو ما طرف ته وګورئ، ما په الیکشن کې یو خبره کوله، د قوم لیډران ټول قابل احترام دي. ما په الیکشن کې ملګرو ته وی ما لکه د دې قوم همدردی چې کلام چا حاصل کړی دي لړمبه ورته خبره د دین کړی دا، بالخصوص پښتون قام، ذکر دای مزاج د دین دی. د پښتون قام مزاج د سره نو چې چام ځان په روان کړي خبره ورته لړمبه څه کړی دا، روسته ورپسې سبل شي تړل دی، خړمبه خبره د دین کړی دا پښتون قام. کباچا خان مرحوم ځان په روانو نو د پښتون قام ته وی را پاسه قرآن آزادو ویلیو داسې کني ویلی نو بیا وایي ویلیو جناح مرحوم دازان پر روانو ندی پختون قام تے ہوئے ویرا پاس ہی پاکستان کا مطلب کیا اور دا پختون قام کا بوٹو سے افزان پر روانو نو ورتے نعرہ لگو لے کہ اسلام ہمارا دین ہے اور سوشلزم سے مراد محمدی مساوات ہے. تو سوشلزم سے مراد محمد زکای ته پته ده چې بغیر د دین د خبرې نه پختون قام چا پر روانيږي نه، خو بس دیم صرف نعره باندې دوکر شي نو بس आवाज پسې ور روان شي بیا د سړي وګ غړای نه ګوري. حالانکه ما خپل حلقه کې ملګرو ته وی ما ټول زمیدار یو زمیدار سره کور کې چوسار دی. چوسار پیژنې کوم د سوان ني سوان هغه وای زته لور جوړوم. یو بل زمیدار سره کور کې اوس پنه ده او وای زته رمبه جوړوم. یو بل زمیدار سره کور کې اوس پنه ده او وای زته کوداله جوړوم. اوس دې خبرو سره خو اختلاف نشته. اوس پنه نه کوداله جوړه کار والا شیر په کار برازي، رمبه ته جوړ کا فائدې والا شیر فائدہ بدل کوي، لور ته جوړ کا ستا سکار یا د بل چا سکار و پکېږي. خو جوړې به کوم ځای نو د فن ماهر لبه وړي، د لوهار دکان ته بځي، داغه بټای ته به رسي، تبي بستا دا اراده عملی کیږي. وسماوي د دې لیډرانو خبره د ټولو قابل احترام و چې قرآن آزادول پکار دي. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اسلام ہمارا دین ہے اور سوشلزم سے مراد محمدی مساوات ہیں. دا ټول خبر قابل احترام دي خو چې دا کله عملی کې نو لکه د لور جوړولو لپاره چې د لوهار کوټې ته ورمنډوي، د لرګي قیمتي کولو لپاره د لرګي مستری ته ورمنډوي، نو د دې خبر عملی کولو لپاره به د افغان کارونه مولوی صاحب د رامنډکه تبي په دا خواب شرمنده تابع کیږي. کني عزیز ته دغه اوس پنه واخله د لوهار په ځای ترکان له یوسا چې دا مال لور کا دي سوال له بدل بیره غرق کیږي دې بدل تباہ او برباد کی. زم خو بیرام دې خبره غرق کړه چې موږ د چاغوت غړای نه ګورو. خو که بنظیر صاحب رالاوي چې اسلام راولم نو موږ دقه ده کنه دا خو د بوټو شهید دور ده. او که میا نواز شریف صاحب راغی او هغه چې اسلام راولم نو مونږ وی چې دا خو ضیاء الحق صاحب او جناح صاحب صحیح جانشین دي، نو بس دا قوم په زر ور دوکه شي او پر پسې ورمنډه کی. حالانکه قران کریم سوئی ما ته وګورئ جی قران کریم فرمای وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللہ تعالی فرمائی چې د دنیا تمام انسانان په دې خبره متفق دي چې مال یو داس ریاست پکار دی، یو داس مملکت پکار دی، یو داس حکومت پکار دی چې صحیح مانو کې هغه ریاست تا گویا ویلفیر سٹیٹ ویشي، یو فلاحی او رفاهی مملکت ویشي، یو فلاحی حکومت ویشي. ځکه ټول دنیا کې سوچ د کم نظام سهارا اخلي نو داغه داوه دای چې کدا نظام عملی شو نو دا ریاست به فلاحی ریاست وي، دا ریاست به رفاهی ریاست وي. دې کې به انسانیت اکرام او احترامي او انسانیت به محترم کیږي سره. نو بس دا اخیری خبره د بیان تاسو یاد کړه نو ان شاء الله چې بیا به تاسو ته ضرورت پیدا نشي بل چانه تاسو کولو. خدا خبره ډیره اهمه ده چې ریاست دې به رفاهی کیږي کله دې به فلاحی کیږي کله. کیپټالیزم والوي چې زموږ نظام ریاست نه فلاحی مملکت جوړي، کمیونیزم والوي مونږ والا نظام ته فلاحی جوړي، سیکولرزم والوي مونږ والا نظام ته فلاحی جوړي، بلزم والوي چې زموږ نظام سره ریاست فلاحی کیږي او رفاهی کیږي. او خدای وایي زه تخیم چې رفاهی مملکت د ټول انسانیت په نسبت باندې په دې دوو پیلرو باندې ولاړ دی. یو دا د فلاحی ریاست تصور بداوي
چې تا ته په خپل جان، په مال، په عزت، په عقل او په دین، دا 5 سيزونه دي. دته وي اشیاء 5 النفیسه، 5 قابل احترام سيزونه. عقل، ستا عقل دا تا ته قابل احترام ده کنه قابل احترام؟ وایي د منشیات استعمال شریعت ولې ناروا کړی دی؟ یا حکومت ولې هیروین پسې لګېدلی؟ حکومت ولې هیر؟ نو په دې خبره کې خو به تاسو ما سره اختلاف وکړئ، ځکه تاسو زمان لغون زیات پوهیږئ کنه. زه به وایم چې په دې بنیاد به حکومت لګېدلی چېرې دا خلک په هیروین باندې لیوني نشي، ځای په ځای نهالای کې پراته ني. تاسو به وایئ چې نه جي دا تعویل ولا تا وکړو، حکومت منشیاتو پسې او انټاکسیکینټ پسې ځکه لګېدلی دی چې جارج بوش کاکا دې باندې خفه دی چې حکومت په دې خاطر هیروین پسې نه لګېدلی، په دې بنیاد لګېدلی دی چې بوش کاکا په دې باندې خفه دی چې دا منشیات ټول امریکې ته راځي، امریکې والا لیوني کوي. نو گویا د بوش په بحاف باندې زمونږ حکومت لګیای هیروین پسې ورنازي ده. د دغه حکومت ذمہ داران تو ورشه خپل منیز وګوره، خپل ام پی ایز وګوره، خپل منسټران وګوره، سترف سران وګوره، په ګاډي باندې پلیټ لګېدلې ام ان ای او د یو ام ان ای 5 ګاډو باندې ام ان ای او ام پی ای بورډ لګېدلې دي او په دې اټک چک پوسټ باندې تر کراچۍ پورې دا غي چیکینګ نه کیږي. دې ځای نه پکې هیروین واچي الته ورسېو د بیرونی ملک ورليږي. عزیزه اوس ما او ته افغان قانونای ولا د خدای غریب دې چې ځان له 2 وخت روټۍ پیدا کی دا ډېر لوی شی دی. اوس د هیروین غلو ته کم ځای تیار دی. دا پته ده چې هیروین نه اسی زاره وړو سوډه را سره راونی ولا او پکې یو ځل گرفتار کړو تاسو سره هیروین نه. په دې ملک خو د غریب دک درد مداوا بیا سو کول نشي، بیا به دا غریب سو کړه خلاصي. او حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایل چې انما هلك من كان قبلكم اذا سرق فيهم الضعيف قطعوه وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ. رسول پاک فرمایل چې د تاسو نه وړاندې امتونه الله تعالی په دې هلاک چې دا غي په قانون کې طبقاتي امتیاز او دا غي قانون د مالدار لپاره یو شانو، د غریب لپاره بل شانو، د بس او طاقت د مالک لپاره یو شانو او د بے بس او بے طاقت لپاره بل شانو. اوس تک په خپل معاشره نظر واچو، ستاد ملک قانون دا د مالدار لپاره یو شان او غریب لپاره بل رنگ دی کنه دی؟ جواب تیز راکوي چې د وس او طاقت والا لپاره یو شان او بے بس لپاره. نبی کریم علیه السلام وایي چې لازمي نتیجه ده چې دا قوم به هم هلاکیږي او دا ملک به هم تباہ او برباد کیږي. الله تعالی دې موږ محفوظ مامون کی. تاسو ټول امین وایي. نازیزانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې څه خبره مې کوله که تاسو ته یاد نه ده ها اوس منشیات عرض میں دا کو چې عقل دیکھو ګورېږي، عقل، دین، عزت، مال او جان دا 5 سيزونه تاسو محبوب دي او ته دا غواړې چې زما دا 5 سيزونه کامل په امن وي او محفوظ وي. اوس دې لپاره 2 سيزونه ضروري دي. یو شی دا چې په ملک کې دنګا فساد نه، په ملک کې ډکیتی نه، په ملک کې قتل او قتال نه، بلا وجه وجل نه، ریاض نه، هنګامې نه. کني تو ګور دغه ملک نن اوس د انګريزي اخبار ما سره پروت دی، په دا اخبار کې مې ولوستل چې د ډاکوانو د حکومت خبره ناکام شوه. د دنیا په تاریخ کې لومبنه لعنتی حکومت چې ډاکو ته پیرل او متوازی حیثیت ورکو او ځان سره دی یو فریق په حیث باندې کینو چې ما سره خبره وکا ستا شرایط څه دي، دا چینیان به څنګه را پرې دي او جاپانیان به څنګه را پرې دي. دا اخبار لیکلي دي چې خبره ناکام شوه. خبره څه شوه؟ دې معنا دا ده چې په سن کې حکومت د جام صاحب د ډاکوانو دی، د ډاکوانو چې کوم ملک حکومت د ډاکوانو نو په هغه ملک کې عزیزه زما جان به محفوظي، زما مال به محفوظي، زما عزت به محفوظي، زما آبرو به محفوظي. ما طرف ته ګورئ او قران کریم فرمایي، ما طرف ته ګورئ قران کریم فرمایي چې دی یو رفاهي مملکت او د فلاحي ریاست تصور دا دی چې یو پکې امن وي، سوي پکې جی امن، او دویم پکې داوي چې په هغه کې لوګ نه ښه، چې په هغه ریاست کې لوګ. جواب راکړئ په هغه ریاست کې لوګ نه او یو پکې امن وي. او قران کریم 2 ځای دا ذکر کړ. قران کریم فرمایل چې وضرب الله مثلا قريه آمنه مطمئنه
یاتیها رزقها من کل مکان فذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. الله تعالی فرمایل چې مکه معظمه یو داسې شهرو چې رفاهي مملکتو فلاحي ریاستو خلق د لوګي نه پامانو خلق د دنګا فساد نه پامانو دا غي جان محفوظو دا غي مال محفوظو خو الله وی کړه چې غوي زما د نظام نه بغاوت کو فذاقها الله لباس الخوف والجوع. خدای وای ما په لوګرا اوستا الله تعالی وای ما په بدم نرا اوستا یو سړی بکور کې اوزان به خطر کې محسوس. نو عزیزانو د قران دی آیت دا خبر واضح او ثابت کړه چې رفاهي مملکت او فلاحي ریاست دا به الګو یا مرض وجود کې راځي چې د خدای نظام عملی شي او د خدای نظام به کله عملی کیږي چې پوهان د دین د هغه لاس ته قوت او اختیار راشي. نو تاسو وړاندې چې ما د قران کریم کوم آیت ویل راغی مختصر ترجمه وره د قران کریم. الله تعالی فرمایل چې اليوم اکملت لكم دینکم ما تاسو د پاس تاسو دین کامل کو واتممت علیکم نعمتي او تاسو باندې خپل نعمت تام کو ورزیت لکم الاسلام دینا د تاسو د پارا د نظام په حساب باندې ما اسلام په تور نظام راولېګ اسلام په تور نظام. او دویم آیت کې الله تعالی فرمایي چې ان الدین عند الله الاسلام دا الله په نسبانه مرضی او پسندیده دین او هغه دین چې انسان له خیر ورکول شي باب د نظام کې هغه اسلام دی. ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. او سوای د اسلام نه چا چې کوم شی به تور نظام خپل کو الله تعالی وې دنیا به رسواوي آخرت به تباہ او برباد وي. او کوم حدیث چې ملستلو رسول الله علیه السلام فرمایي چې تبه کله ویني چې حکومت به یو خواروانی قران به بل خواروانی فلا تفارق الكتاب خو ته به د قران مقابله نه کې ته به د حکومت مقابله کې نه دا سو خبرې وي چې د دین په اساس به تاسو توکړي. الله دې مالا او تاسو ټول دې باندې د عمل توفیق درکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. عزیزانو مسلمان